په روژه کې غاښ وباسل څنګه دي؟ دویم، یو کس په روژه کې بیمار شو او هغه ته د ډرپ یا د ستنې ضرورت دی، هغه به څه کوي؟ دریم، یو کس په اودس کې غړغړې وکړي، اوبه تېرې شوې، آیا د دې څه حکم دی؟ دغه درې مسلې په دې نن کلیپ کې را سره وپېژنئ. په غاښ سره روژه ماتېږي او که نه؟ ګوره چې کله روژه شي او ستا غاښ باندې درد شي یا د غاښ په خپله ووځي، نو په دې وخت کې چې کوم دی دغه وینې دا حلق ته ورسیږي او دغه چې کوم دي تېرې شي، نو په دې سره روژه خرابېږي. د دې په باره کې علما لیکي چې تا دا کله دغه غاښ مسله شي یا تا ته دومره تکلیف درکړي، نو ته بیا داسې کار کوه چې ته بیا په ماښام کې غاښ وباسه. دویمه مسله، په انجکشن یا په ډریپ سره روژه ماتېږي او که نه؟ بالکل یو کس بیمار شو، ډاکټر ته لاړو او ډاکټر نه انجکشن یا ډرپ ولګولو، نو دغه یاره ځان سره مه جوړوئ چې په دې سره روژه ماتېږي. په دې سره بالکل روژه نه ماتېږي. که ډاکټر درته وویل یا ته دومره سخت وي چې تا دغه روژه د دې روژې په وجه ته نورم زیات شوې، نو ډاکټر درته ووایي چې روژه ماته که، درز ورکه، روژه ماته که. دریمه خبره، یو کس اودس کوي او په اودس حالت کې هغه غړغړې وکړي او دغه غړغړو په وخت کې لږې اوبه حلق ته ورسېدې، تېرې شوې، نو آیا په دې روژه ماتېږي او که نه؟ داسې کار وکړه چې کله ته اودس کوې د اودس حالتو کې ته غړغړې مه کوه، 3 ځل خولې ته اوبه واچوه او بیا یې توکه، نو تا په دې صورت کې چې کوم دی اودس یا د روژې ته څه نقصان ونه رسېدو. نو دغه 3 مسلې وي، دا ته په خپله باندې هم وپېژنه او نورو ملګرو باندې هم وپېژنې. نورو ملګرو باندې پېژندل داسې دي چې ته نورو ملګرو سره ویډیو شیر کړه چې هغوی ته هم د معلومات وشي. وما علینا الا البلاغ.